अस्सलाम वालेकुम मलगुरो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ډېر اهم او ډېر غټ فیصله کړې دي د پاکستان د کھلاډیانو د فټنس حواله سره د پاکستان کھلاډیان به کم لیگ کې شرکت کول شي کم لیگ کې بدایل ان او سی ورکړي کېږي د غي حواله سره د پاکستان کرکټ ټیم کې چې کم ګروپینګ د غي حواله سره پاکستان کرکټ بورډ ډېر غټ او ډېر اهم فیصله کړې دي کچې دا فیصله د پاکستان کرکټ ټیم باندې صحیح طریقې سره امپلیمنٹ شوي نو د پاکستان کرکټ ټیم ترکای نه څوک هم نشي ونی کوله فیصله دی راځي ډیټیل سره به خبره کو رومنۍ فیصله خدا کړی د پاکستان کرکټ بورډ چې کم کھلاډیان په 100 لیگ کې یا ګلوبل ټي20 لیگ کې شرکت کوي نو هغه کھلاډیانو ته ان او سی پاکستان کرکټ بورډ نه ور کوي وجه څه خولې دا وجه دا خیږي چې پاکستان د لپاره بدای یو بیل دغه جوړي یو بیل سکینینګ پلیټ فارم جوړي چې په کم کھلاډي لبا ان او سی ملاويږي کم کھلاډي ته نه ملاويږي د لپاره بدای یو پروسس یو چینل جوړي دا غترو باندې بدای دا فیصله کوي چې کم کھلاډي ته ښه او کھلاډیانو ته ویلي چې تاسو به صرف هغه لیگ کې شرکت کوئ چې کم لیگ د آی سی سی نه اپروو وي او د کم لیگ کې چې څومره ټیمان وي دا غي اونران هم آی سی سی اپروو کړی وي لکه پاکستان سپر لیگ دی پاکستان سپر لیگ کې یو ټیم د جاوید افریدي هم دی جاوید افریدي آی سی سی اپروو کړی دی اوس که جاوید افریدي دا ټیم په بل چا خرڅای کنه پېښور زلمی نو هغه سړی به هم آی سی سی نه اپروول راخلی نو پاکستان کرکټ بورډ خپل کھلاډیانو ته ویلي چې تاسو به داسې لیگ کې گیم نه کوئ چې کم لیگ د آی سی سی نه اپروو نه وي یا کم لیگ چې کم مالکان وي هغه د آی سی سی نه اپروو نه وي دا ولا هم یو ډېر غټ شرط خره کم کھلاډي له ان او سی ملاويږي کال کې بسو ان او سی نه ملاويږي په دې باندې بعد کې پاکستان کرکټ بورډ فیصله کوي بل چې کومه فیصله د پاکستان ټیم کھلاډیانو به هر درې میاشتې پس فټنس ټیسټ کیږي دا ډیره زبردست فیصله کړې ده آوټسټینډینګ فیصله ده چونکه د پاکستان کرکټ ټیم کا فټنس لیول تاسو ګورئ نو د چا خېټې راوتی څوک منډه نشي والے څوک انجرډ دي د چا خپه خوږي د چا ګټ نه خوږي د چا یو ځای د چا بل ځای مطلب کمپلیټ فټ هم نه دي د پاکستان کرکټ ټیم کې ډېر کم کھلاډیان وي چې په تاسو له اٿلیټ لګي نور داسې ډېر میکسیمم کھلاډیان دي چې تاسو ګورئ دا غي شکل نه پته نه لګي چې دا اٿلیټ دی تاسو دا ویرات کوهلی باډي شیپ وګورئ ویرات کوهلی باډي وګورئ د میچل سټارک باډي وګورئ د پیټ کامنز باډي وګورئ روهت شرما خو خیر ډیر زیات غټ شوی دی خو بیټسمن دی بیټسمن کوي کار چې خو فټنس یو ډیر اهم رول لري په کرکټ کې چې کله ته پکریس ولاړ او 50 اور ون ډے گیم یو ته 50 اور پکریس لوبه نو هغه د لپاره فټنس ضرورت ته کنه وروره زمونږه کھلاډیان داسې دي چې ټي20 کې پکریس ټین نشي کوله نو دا یو ډیر زبردست اعلان کړی دی بل پاکستان بورډ به د کھلاډیانو تنخواه نه کموي په ورلد کپ کې چې کله کھلاډیانو غلط پرفارمنس کو خراب پرفارمنس کو نو پی سی بی د طرف محسن نقوی د طرف دا بیانات جاری شو چې د سنټرل کانټریکټ په ځکه انسلو منې تنخواهګانې به کمیږي فلانې به کېږي ډنګړې به کېږي خو دلته پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی په خپل کھلاډیانو باندې نرم لاس خېره ورته ویلي چې ورته تنخواهګانې مونږ کوم تنخواهګانو سره مچیر چارنو کوم نه د لزیاتو مو نه د لکمو مم د تنخواهګانو بموي او سنټرل کانټریکټ چې اب هر کال پاکستان کرکټ بورډ ریویو کوي یو کھلاډي له سنټرل کانټریکټ سره آسان الفاظو کې دا خبره ضرور یو اګریمنت دی د کھلاډیو د بورډ ترمنځ اګریمنت شي هغه کھلاډي له بیا هر میاش د پاکستان کرکټ بورډ د طرف سیلري تنخواه ملاويږي څنګه چې یو سړی کمپنۍ کې سلیکټ شي کمپنۍ سره خپل کانټریکټ ساين کی هغه تنخواه ملاويږي او دی ولا کار کوي نو دغه رنګ کھلاډیان چې کوم دی پی سی بی له میچز کوي او پی سی بی ولا په ریټرن کې تنخواه ورکوي خو کانټریکټ ور سره ساين کړي وي نو دا کھلاډي لیگ کې چې هم شرکت کوي نو پهله پی سی بی نه ان او سی راخلي چې زه خو پی سی بی سره سنټرل کانټریکټ کې اجازه نامه ته راخلی وروره نو د سنټرل کانټریکټ ویل شي نو سنټرل کانټریکټ چې کوم دی وي دا به هر کال ریویو کیږي او چې د کم کھلاډي ناقص پرفارمنس نو پی سی بی سره فول اختیارات چې دا غ سنټرل کانټریکټ مسترد کی یا غلط تنخواه کم کی دا پی سی بی سره اختیارات شته یو دا غي غټ اعلان کړی دی بل غټ اعلان دا کړی پاکستان ټیم کھلاډیان بچ کوم دی د ډومېسټک ریکټ ضرور کوي حارث رؤف چې کوم دی د ډومېسټک ریکټ د سره پیژنې نه چې واټ از ډومېسټک ریکټ ځکه د لاهور کلندر نه پټرایل کې سلیکټ شو دا د ټیپ بال بالر دی جی د ټینس بال بالر دی لاهور کلندر سره په پی ایس ال کې سلیکټ شو هغه نه ښه پرفارمنس کو د پاکستان ټیم لراو ډومېسټک ریکټ د نه پیژنې ډومېسټک ریکټ د پاکستان په سطح باندې وی پاکستان کې ټورنامنټ سلور وزو میچونه وی پکې د 50 اور گیم پکې ټیسټ میچ وی پکې نو هغه ډومېسټک ریکټ سره کھلاډي ډیر زیات بالینګ وکي بل د لویما شاداب خان یس شاداب خان لاست ډومېسټک میچ کوم دی په 2020 کې کړی دی شاداب خان فټنس تاسو ګورئ دا بالینګ تاسو ګورئ رو هغه شارټ پیچ کوي سپینر بالر دی او شارټ پیچ کوي بیا چې او چې فول بال کوي لګمخ کې فول ټاسیان کوي رو
د لګوره وسیم اکرم هم دا مشوره ورکړې و حارث رؤف او شاداب له چې تاسو ډومېسټک کرکټ وکوئ ډومېسټک کرکټ کې مخبل بالنګ لیګ ټیک کوي بیا انټرنیشنل لځي نو دلته پی سی بي هم دا فیصله کړې ده چې هغه کلاړي به پاکستان کرکټ ټیم کې شاملېږي چې کم کلاړي ډومېسټک کرکټ کوي نو دا اهم فیصله پاکستان کرکټ بورډ کړې وي تاسو سره به شریکولې د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام